دا شیعه طبقه ده دا د عید غدیر په نوم باندې یو اختر مناوي، عید غدیر په نوم باندې یو اختر مناوي، او دا خلکو ته پیغام ورګي چې دا اختر د عید غدیر په نوم چې مونږ کم مناوو د دې اصل مقصد دا دی چې په اتلسمه ذی الحجه باندې الله رب العزت خپل رسول ته حکم کړو چې ته د علی رضی الله عنه د خلافت اعلان وکړه، چې ستانه پس په خلیفہ بلا فصل اولنې مرتبه کې بسوک خلیفہ وی علی رضی الله عنه. دا یو قسم پیغام نبی علیہ السلام ورکړی دی. نو په دغه پیغام په خوشاله باندې پاتل لسمه ذل حج باندې دا شیعه طبقه اختر مناوي د عید غدیر په نوم باندې په سوشل میډیا باندې مستقل د دې دا اخترونه شایع کیږي. زمون مسلمانان مت کمنټس کې لیکي عید غدیر مبارک. دومره د افسوس خبره ده او دومره خطرناک خبره ده د دې پس منظر ته تویما عید غدیر چاته وای حقیقت یې څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع مخکې علی رضی الله عنه یمن ته ولېګلو چې لاشه د یمن خلکو نه محصولات جمع کا، ټیکس جمع کا، دغه رنګ زکات جمع کا، او بیا د هغه ځای په فقراو کې تقسیم کا چې کم مال پاتې شي بیت المال کې جمع کا، چې کله فارغ شي نو ما پسې مکه مکرمه ته راشه چلته یو ځای حج وکړو. علی رضی الله عنه یمن ته لاړو، دا ټولې کارونه وکړل کم چې نبی علیہ السلام مت حواله کړو. نو التس خلق د سو بریده رضی الله عنه او نور خلقو علی رضی الله عنه سره اعتراضات وکړل د دې محصولات متعلق چې نعوذ بالله من ذلک د دې محصولات کې لږ زیاته وکړو. بهر حال دا مقدمه نبی علیہ السلام ته مکه مکرمه کې پیش کړی شو چې زموږ شکایت ته علی رضی الله عنه په محصولاتو کې لږ زیاته کړی دی. نبی علیہ السلام انفرادي طور سره دغه خلق کوی کړ. بریده رضی الله عنه یې مشرو هغه ته وی اتبغض علیا، علی سره بغض ساتي، دشمنی وسره کوي. جی نعم بده مسله کې مو سره نه لګی دا زیاته کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې ته وایا چې د علی رضی الله عنه سره لا تبغضه، بغض مساتا، واحببه او د سره محبت ساته، وزدد له حبا او عام محبت نه د خپل محبت ډیر کامل کړه علی د پاره. نو دک بریده رضی الله عنه فرمایي چې په مخ د زمکه باندې د دغه قول نبی نه پس د علی رضی الله عنه نه زیات محبوب سړی ماته بلنو، ځکه نبی علیہ السلام ماته فرمایي چې د علی سره محبت ساته. واقع ختم شو چې کله حجۃ الوداع له حج ادا شو، دا غي نه پس نبی علیہ السلام مکه مدینه منوره ته روان وو. نو په دې قافله کې څه خلک وو چې دغه علی رضی الله عنه د محصولات متعلق گفتگو شروع وا، یا رجی خشوی دي یا رجی بد شوی دي، خلک خبرې کوي بات کې کنه. نبی علیہ السلام محسوس کړه چې اوسم د علی رضی الله عنه د محبت متعلق خلکو ته اشکالات شته. نو د مکه او د مدینه په مینس کې یو مقام دی، هغه ته وی غدیر خم. دا غزینوم د حاجیانو ته شاید معلوم وي دغه مکه مدینه په مینځنه حصہ کې یو مقام دی غدیر خم. دک ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه جمع کړل او خطبه یې فرمایله. خطبه کې او فرمایل تاسو ته آیا د دې علم نشته چې زه په مؤمنانو باندې د خپل ځانونو نه زیات هم عزتمن یم؟ ټول ویل جی بالکل، پیغمبر زمونږ د ځانونو نه زیات په موږ باندې ګران دی. نو د علی رضی الله عنه لاس ونیولو او د سی اوچت کو چې یاد ساته من كنت مولاه فعلی مولاه، څوک چې ما دوست غني علی به خپل دوست غني. په دې مسله ځان پوهیږي، څوک چې ما دوست غني، ما خپل رهبر غني، ما خپل مشر غني، ما سره د مینې اظهار کوي، اب علی سره هم محبت کوي، خپل دوست په غني د مینې اظهار به وسره کوي. اللهم والی من والاه، یا الله چې څوک د علی سره محبت کوي ته ور سره محبت وکي. اللهم عاد من عاداه، الله څوک چې د علی سره دشمنی کوي ته ور سره دشمنی وکي. دک الفاظ نبی علیہ السلام فرمایل او مقصد سو د دې خلکو ذهنیت نه د علی رضی الله متعلق چې کوم اشکالات او اعتراضات او هغه ختمول مقصد نه دا چې نبی علیہ السلام د علی رضی الله د خلافت اعلان کړو. دې کې د خلافت مسله کوم ځای نه رااله. دا شیعاګان د دې زنا د علی رضی الله عنه خلافت ثابتوي چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علی رضی الله عنه خلیفہ بلا فصل چې زما د تلونه پس بدا خلیفہ وي. نه نه نه، د دې تذکرہ نشته په حدیث کې، غلط استدلال کوي. او زه یو سوال کوم، خلیفہ کله مقرریږي؟ چې اولنې خلیفہ دنیا نه تلی، نبی علیہ السلام خو موجود دی، د بل خلیفہ ضرورت شته نشته؟ چې د بل خلیفہ ضرورت نشته نو د دې نه څنګه د خلیفہ د تقرر خبره ثابته ده؟ دا صرف او صرف پروپاګاندا ده.
ظلم دی ظلم. نو دغه د حدیث هغه پس منظرو چې د خلکو په ځلونو کې د علي رضی الله عنه چې کم هغه بغض او ختم شي. نو د علي رضی الله عنه سره محبت کول د ایمان نه خدا، هغه سره بغض ساتل دا د منافقت نه خدا. او د اهل سنت والجماعت زمونږ استاد نظریه دا څنګه چې تمام صحابه جنتیان دي، علي رضی الله عنه په هغه کې اعلی مقام والا جنتی صحابي دي. او د دې دویم مقصد څه دی؟ شیعه د اختر ولې مناوي؟ نعوذ بالله من ذلک. ورا دوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اولنې مرتبه کې چې کوم خلافت دی د دین منکر دي، په دویمه مرتبه کې خلافت د عمر رضی الله عنه دی د اغینه منکر دي، په دریمه مرتبه کې خلافت د عثمان غنی رضی الله عنه دی د اغینه منکر دي، او په څلورمه مرتبه کې زمونږ استاد په نسبت باندې علي رضی الله عنه امیر المؤمنین دی خلیفہ دی. دی د علي رضی الله عنه په څلورمه مرتبه کې د خلافت منکر دي، دی اولنې درجه ورله ثابت دی. نو دی وایي چې د نبی علیہ السلام نه پس نعوذ بالله من ذلک ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله عنهم او نور صحابه دې اسلام پر اوسته مرتد شوه. د دې کتابونو لیکلي دي. او خلیفہ بلا فصل شو هغه علي رضی الله عنه. نعوذ بالله من ذلک ابوبکر صدیق صاحب ظلم کو جبرن د علي رضی الله عنه مشوره نه واغسته او دا خلیفہ مقرر شو. ډیر ظلم دی، ډیر زیات ظلم دی. په سوشل میډیا باندې د عید غدیر په نوم باندې بدا قصې مخې ته راځي، چرته غلطۍ کې متدونه لیکي چې عید غدیر مبارک. دا تاسو دا ثابتوي چې ابوبکر صدیق خلافت نه منم، د عمر خلافت نه منم، د عثمان غنی خلافت نه منم، او علي رضی الله عنه د دې ټولو نه افضل منم. دا تاسو دا ثابتول غواړئ، غلطۍ کوم دسونه لیکي. بل خدا چرته واقع د خلافت اعلان وو، نو د علي رضی الله عنه په ژوندۍ کې دا ورځ څو پیر راغلې وي؟ اتلسمه ذوالحجه. دا ورنګ د اهل بیت په ژوندۍ کې څومره راغلې وي؟ چرته خو بچا دا اختر منو کړو کنه، شام نه دی منو کړی. دا بعد کې 351 هجری کې یو بادشاہ تیر شوی د معز الدوله په نوم باندې. نو هغه دا حکم وکړ چې عید غدیر به مناوي کې په اتلسمه ذوالحجه باندې. او د دې یو اصل نقطه راته وایم، دراصل د عید غدیر چې دی په اتلسمه هجری کې مناوي کنه اتلسمه ذوالحجه باندې. ودک اتلسمه ذوالحجه باندې د عثمان غنی ذوالنورین رضی الله عنه شهادت شوه. نو یو خودی دا ثابت دی چې علي رضی الله عنه خلیفہ اول دی، او دویم دی د عثمان غنی رضی الله عنه په شهادت باندې خوشحالي مناوي اختر مکي چې شکر دې نعوذ بالله چې دا خلاړو د دنیا نه. او زمون مسلمانان بدل کې عید غدیر مبارک. اوس تخپل سوزو کده الفاظ سره د مسلمان د ایمان څخه کیفیت دی. ایمان پاتې کېږي نه پاتې کېږي. نو ډېر احتیاط وکړئ. دا خلک د مسلمان په جامه کې راځي، زمون هغه عوام چې هغه د دین نه به خبره دي او د دین د ذکر هغه سوچ فکرم نه لري. ډېر د افسوس خبره ده. 40-50 سال تیر شو او زمو مسلمان ته د خپل عقیدې بدل نشته چې د صحابي متعلق بس عقیده ساتم، د پیغمبر متعلق بس عقیده ساتم، ته ته پته نشته. تراشه يهودو ګره واړو ماشومان دي د خپل هغه منسوخ شوه دین نه خبر دي. عیسایان واړو ماشومان د خپل منسوخ شوه دین نه خبر دي. زما مسلمان 40-50 سال ته ورسېدو او دلیل ورسره څه دی؟ یاره مونږ ډېر کمزوري یو، الله دې معاف کړي، ډېر کمزوري یو. نو بده خبره باندې نه خلاصيږي. الله ته نه ورځي، الله ته ودا وي چې الله ډېر کمزوري یو، مدرسې نه وي، علما نو، درس حدیث نو، درس قران نو، وزرم نشه پېښ کولې. په هر کوڅه کې مدرسه ده، په هر مسجد کې تذکیره کیږي. دا وزر نشه پېښ کولې. ټیم وباسته، ټیم د دین د ذکر لپاره. او دا اهم وګڼه، د روټۍ نه زیات اهم، د کور نه زیات اهم. ځکه چې کور وی زما، بنگلو وی زما، موټر وی زما، مال دولت وی، مرګ سره بدل تپادش. الته اوس مانه د دین متعلق د پوس کیږي خبر کی. نو ان شاء الله کوشش وکړو دلته درس حدیث کیږي، ماسختن درس قران کیږي. هغه مسجد کې موږ دراسات شروع کړې دي. بده دومره ټون کې موږ ته لس دولس کسان نشته. دا نور نوجوانان څه کوي؟ دا نور مشران څه کوي؟ کوشش وکړئ وای بده کې داخله والو د دین د اهم مسلې ضرورت دین زده کو. ګینه والله کنه چې کار خراب دي او زرم الله ته نه جوړيږي. الله